ویل پلیډ افغانستان سپیشلی ویل پلیډ عظمت الله عمرزی ډیر ښکلی اننګز یې وکړو. افغانستان سریلانکا له په ورلډ کپ کې شکست ورکړو. په ورلډ کپ کې د سریلانکا خلاف د افغانستان دا ډومبنۍ ګټه وه. دې ورلډ کپ کې افغانستان ډېر ښه پرفارمنسز ورکړه، سپیشلی انګلینډ له شکست، بیا پاکستان له شکست او سریلانکا له شکست، او خپل د سیمی فائنل ته د تلو چانسز چې کوم دي افغانستان ژوندي کړل. جی چانسز ول الریډي نن میچ ګټلو سره د افغانستان چانسز تقریبا 40% شو سیمی فائنل ته د رسیدو. جی د دې میچ مکمل سکور کارت به سره شریکوم. د افغانستان په پرفارمنس باندې به هم خبره کوو. سیمی فائنل ته به څنګه رسي، په کوم سیناریو باندې به رسي، میچ چا نه ګټل غواړي، څومره مارجن سره ګټل غواړي، میچونه چا سره پاتې دي، مکمل معلومات په دې ویډیو کې تاسو سره د افغانستان حواله سره شریکوم. او نن چې سپیشلی کم پرفارمنس کړي په هغه باندې به ډسکشن کیږي. جی تاسو له سایډ له سکور کارت ښکاري. جی سریلانکا کړي 241 رنزونه، ټول کلاډیان اوټ شوي دي په 49.3 کې، مطلب درې بالا چې کوم دی غي نه سپیر شوي دي. پاتم نشان کا 46 رنزونه کړي دي، کرونارات نه 15، یو کم سلويخ خوشال منډس کړي دي، سمرا وکراما شپږ 20 رنزونه، 22 رنزونه پکې سریلانکا کړي دي، د ننجا ډیسلوا 14 رنزونه. ډېر ښکلی بالنګ افغانستان سپین ډپارټمنټ سپیشلی وکړو، ډېر زبردست بالنګ وکړو. سریلانکا ډېر هټینګ لا پرېښودی نه ده، ډېر زبردست بالنګ. جی میتھیوز 23 رنزونه، یو رنز شمیرا کړی دی، ټیکشانا یو کم 15 رنزونه، رجیتا او دلشان مدوشنکا 0 رنزونه کړی دي. د افغانستان له طرف فضل حق فاروقي 1034 رنزونه، 10 اور څلور وکټ هم ایستلې دي فضل حق فاروقي. دې نه علاوه عظمت الله یو وکټ ایستلې ده، 2 وکټ مجیب ایستلې دي چې 38 رنزونه ورکړي په 10 اورونو کې. راشد خان ښه بالنګ کړي، راشد خان خیر د ټولو نه زیات سکور راشد خان ورکړي چې 10 اور 50 رنزونه ورکړي دي، یو وکټ ایستلې ده. نبی شپږ اورونو کې 3 نبی هم ایکسپنسیو ثابت شوی، نبی وکټ نه دی او افغانستان ورسره وکټ راشد خان ورسره وکټ ایستلې ده. جی نور دغه سکور کارت د افغانستان بیټینګ تاسو ګورئ په 9 وکټو باندې د میچ ګټل چې د سره بیرن ریډ هم خوشي وي او تقریبا 28 بالونه چې کوم دي 28 بالونه ته هم پاتې شوي دي د افغانستان نه. ګورباز 0 رنزونه چونکه بال ډېر ښکلی بال ولا دلشان مدوشنکا کړو. ابراهیم زدران یو کم سلويخ، رحمت دوه شپېته، رحمت ښکلی اننګز، رحمت فارم کې شوی دی ماشاءالله. شاهدي 2 کم 15 رنزونه کړي دي، خو عظمت الله عمرزی چې کم اننګز وکړو د میچ ډېر آسان کو د افغانستان لپاره. صرف په 3 شپېته بالونو باندې 3 رنزونه کړي دي چې 3 چکې پکې شامل دي او شپږ پکې چوکې شامل دي. جی عظمت الله عمرزی ویل پلیډ. یو ځل بیا که ویډیو مې ګوري نو ویل پلیډ یار، ویل پلیډ دغه رنګ پرفارمنس چې ته ورکې نو د ټیم کې د افغانستان نیکسټ کې پر ان شاء الله تیجی. ما کې راشي جی دلشان مدوشنکا 2 وکټ، کسون رجیتا 1 وکټ او نور چا هم وکټ نه دی. ټول ایکسپنسیو بالر چې پکې صابر شوی دی هغه پکې چمیرا صابر شوی چې تقریبا 10 اورونو کې 50 رنزونه ورکړي دي، 55 رنزونه پکې ټیکشانا هم ورکړي په 10 اورونو کې. جی افغانستان له اوس بقایا چې کوم میچز دي کچره تاسو سره شریک کوم. افغانستان ټیبل وګورو. جی ټیبل کې تاسو د افغانستان پوزیشن وګورئ. افغانستان 5م نمبر پوزیشن ته ورسېدو. جی پوینټس چې کوم دي شپږ پوینټ دي او 3 میچ چې کوم دي د افغانستان پاتې دي. چا سره پاتې دي د افغانستان 3 میچونه؟ یو نیدرلند سره پاتې دي، یو استرالیا سره او یو ساوث افریقا سره پاتې دي. چې نیدرلند نو غتي د ساوث افریقا او د بل چې کوم استرالیا ټیم دی دا سخت ټیم دی، خو دا نه چې افغانستان دای نه نشي ګټلی. افغانستان دای نه هم ګټلی شي. استرالیا یې ګیره کا په بیټینګ دا غي بالنګ دومره مضبوط نه دی. جی بالنګ نه ده خو چې بیټینګ کې قابو کې 300 نه پلس سکور پیونه کې استرالیا یا پهله بیټینګ د افغانستان راشي او افغانستان په 250 280 رنزونه ممکن استرالیا دا غي نشي چې سکول بیا. او ساوث افریقا چې کوم دی غي نه هم میچ ګټلی شي. نو 3 میچ پاتې دي، دا 3 وړه چې افغانستان وګټل نو بیا ډیفینیټلی افغانستان سیمی فائنل لا کوالیفای کیږي. که 2 پکې هم وګټل نو بیا هم کوالیفای کیږي، بیا هم چانس شته. جی نو دا تاسو له سکرین باندې ښکاري. جی نو افغانستان څومره هم فینز دي د ویډیو کتلو زیاته مننه. یو ځل مو بیا مبارک شي. جی یو بل مطلب یو بل ټیم مو هم د اوالو سریلانکا له مو هم شکست ورکړو. یو ځل مو بیا مبارک شي، ډیره زیاته مننه. جی والسلام.